نن ویډیو کوو چې کم خلک وسوځي یا پې اوبه واوړي یا پې چېرته چای واوړي یا د اور سره ولګي او هغه وسوځي، نو کوره موږ ته څه پکار دي چې موږ دا څیزونه وکړو چې هسپتال تلو ته ضرورت هم نه راځي او په کور کې موږ دا څیز پخپله باندې برابر کولی شو. دومره موږ ته پته وي چې د دې موږ علاج پخپله باندې کوو. چې کله هم یا د چا لاس وسوځېدو یا په وجود کې بل څه ځای وسوځېدو یا په اور باندې وسوځېدو یا پې ګرمې اوبه واوړېدې یا پې چای دغه شو واغوښتو یا د ګرم څیز سره ولګېد او هغې نه وسوځېدو، نو موږ له څه پکار دي؟ نو زه تاسو ته اولنی وایم چې دا څیزونه پې نه ور اچوئ. ډېر خلک دا استعمالوي، څوک پې د پین دا صحیح نه ده دا پې له پاسه ور واچوي، نو دا به چېرته نه استعمالوئ. په دویم نمبر باندې ټوپیسټ چې کوم دی هغه پې هم نه لګوئ. ټوپیسټ به نه لګوئ، بل ترډ نمبر باندې ډېر خلک پۍ ور اچوي، کوم چې ملک دی هغه پې ور واچوي، نو دا به نه لګوئ. ولې چې په دې کې د انفیکشن چانسز ډېر زیات سي، وایي جراثیم په دې کې ډېر زیات خورېږي، نو دا نه ده پکار چې یو سړی دا وکړي. او بل دا چې دا پې هم ته استعمال کړي، نو د دې د وجې نه په دې باندې سکارز پاتې کېږي، کوم نشانونه چې هغه نشان په دې له پاسه پاتې کېږي، نو دا نه ده پکار. آسان حل زه تاسو ته د دې ښیم چې کله هم د چا کور کې داسې وشي څه ځای وسوځي، نو پکار دی چې دی په دې باندې اوبه ور واړوي. د څومره ټایم دپاره؟ د 20 منټس دپاره. که په بالټي کې اوبه پرتې وي په هغې کې به دی لاس نه دننه کوي، داسې څه شیز به نه ګوري چې په هغې کې دی لاس دننه کېږدي، خو که نلکۍ هغه به ولګوي، بمبه به کولاو کړي او هغې ته به خپل لاس یا څه ځای چې کوم ځای سوځېدلی هغه به ورته ونیسي 20 منټس دپاره. په دې کې چې کوم جراثیم دی هغه جراثیم به نه خورېږي، د دې نه به هغه جراثیم په ښکته باندې ځي، نو په 20 منټس کې به د دې هغه کوم جراثیم چې دي هغه به بالکل ختم شوي. نو موږ ته پکار څه دي چې په کور کې موږ برنال کریم چې کوم دي، برنال هر کور کې پکار دي چې د انسان ساتي، چې کله هم وسوځي د هغې نه بعد د اوبو نه بعد پې تاسو برنال ولګوئ، نو نه به دی چا پې پاتې کوي، نه به هغه ځای خرابېږي، نه به بیا وروسته اوبه یاسه کوي. خو یو بله خبره، که کله یو انسان ټول وجود وسوځي یا دی چېرته اور ته ارته وشي ډېر سوځېدلی، یا په ټول وجود باندې چې یا اوبه واوړي، نو د هغې سره هم تاسو دا پروسس کولی شئ چې اوبو ته یې ونیسئ 20 منټس دپاره، د هغې سره به دا بالکل څه شي کمپلیټلی برابر شي او جراثیم خطره به هم ختمه شي. او د هغې نه بعد پې تاسو برنال لګوئ. که تاسو ډېر زیات کمپلیکیشن راغلي نو تاسو بیا ډاکټر ته هم تللی شئ ایمرجنسي ته، چې هغې تاسو ته د دې سکن ډاکټر ناسي یا سرجنز یا هغوی هم د دې کار کوي چې د دې تاسو ته پوره بیا ټریټمنټ برابر کړي. خو کوم د اولني سټپس چې ما تاسو ته وویل چې په کور کې کم از کم د هسپتال لاره یا اوږدوي یا چا نه هسپتال لري او ډېر زیات دغه شوی، نو وروسته هسپتال که لږي نو هغه تاسو په کور کې دا څیزونه پخپله باندې هم کوئ.